اتمه دعا چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه منقول ده په وخت د اوده کېدو کې په روایت د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه کې راځي هغوی فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول حين يريد ان ينام کله به چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده ولرله چې اوده شي نو یقول ویل به اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وإله كل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك والملائكة يشهدون اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم. چې د دې معنی دا ده ای الله چې ته پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو پیدا او پویدونکی په پټو په ښکارو رب او پالونکی د هر یو شي او معبود د هر یو شي زه ګواهي کوم چې نشي لایق د بندګۍ مګر ته وحدک یکی یوازې نشته تا سره څوک شریک او یقینا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا بنده دی او ستا رسول دی او ملائک هم دا گواهی کوي اے الله زه پناهي غواړم پتا سره د شیطان نه او د هغه د شرک نه او زه پناهي غواړم چې زه د خپل نفس په ګناهونو ککړ کم یا دې دا ګناه یو مسلمان مؤمن ته راکاږم. دا دعا په روایت د مسند احمد کې راځي چې دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند احمد کې ذکر کړي 6597 نمبر باندې او علامه حیثمی رحمت الله علیه په مجمع الزوائد کې ذکر کړي په 17040 نمبر باندې او بیا ویلي دی اسناده حسن د دې سند حسن دی